مصیبتونه او تکلیفونه په دې خلقو باندې راځي. السلام علیکم ملګرو. دا ماشوم چې دی د مختصر غونډه کې بیان کړی دی، خو داسې بیان کړی دی لکه سړی وایي چې یو غټ عالم دی. تاسو د ده کچ ته وګورئ، د دې نه معلومیږي چې د دې ماشوم عمر چې دی نو دا ډېر زیات کم دی. راځئ چې د ده خبرې واورو، دا بیان یې واورو چې ده په دې بیان کې څه ویلي دي. او بل دا چې دا ماشوم ماشاءالله څومره ډاډه دی. اکثر چې زیات تر بعضې علما کرام چې لکه هغوی داسې بیانونو کولو سره اشنا ني، نو هغوی هم داسې په ډاډه زړه باندې خبرې کول او بیا په منبر باندې خلکو ته ډېر زیات ګران کار دی. راځئ چې د مختصر غونډه کې بیان واورو چې ده په دې کې څه ویلي دي. بعد کې موږ په دې باندې بیا خپلې یو څو خبرې کوو. زه نن به خدای راضي کړم، سبا به یې راضي کړم، کال پس الله دې نه یو ناراض یو مرګ راشي، دې تباه او برباد شي. موسی علیه السلام الله ته عرض کړ، وایي یا الله قسمه قسم امتحانات راولي. الله ورته وایي زما پیغمبره، زما په کارونو باندې څوک پوهېږي نه، په دې زه پوهېږم. موسی علیه السلام ته عرض کړ، وایي یا الله ستا په دې کارونو باندې ولې خلک نه پوهېږي؟ یو ورځ به یې درته وښیم. موسی علیه السلام په یو سفر روان دی. یو ځای کې دمه کوي، شنه باغچه ده، سیمان پکې روان ده، ورسره خوا کې چینه ده، اوږد بدن موسی علیه السلام کړی، چرندان مې وکړه، اوبه یې وڅښلې، سخته ګرمي ده. راغی د یو ونې لاندې څادر خورته ده، د الله په ذکر کې مشغول. لږ وروستو یو نوجوان راغی، اس باندې سور دی، توره ورسره ده، انتهایی په تیزۍ روان دی. چې ناڅاپه یې په چینه باندې نظر شو، د اس نه راښکته شو، زر یې اوبه وڅښلې، چې په جلسې سره اس ته خطا، نو د جملې پیسې وغورځېدې. پیسو ته خیال نه شو په تیزۍ لاندې. موسی علیه السلام ګوري، ناشنا ننداره ده. وروسته یو ګربه راغی، کونډ راغی، میږي بیا یې رمۍ یو طرف ته کړه، راغی چې اوبه وڅښي، نو د هغه سړي نه چې پیسې غورځېدلې وې، اوبه یې هم وڅښلې او دا پیسې هم راجېږي، ده یې پکې واچولې وه. حرن معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه ماشاءالله ملګرو، تاسو به د دې ماشوم د تقریر اورېدلي. د خپلو ماشومانو تعلیم سره سره دنیاوي تعلیم سره سره د ماشومانو دینی تربیت هم کول پکاري، ځکه چې په دې سره د ماشومانو تربیت کیږي او بل ورځ دا ماشومان د خپل مور او پلار قدر کوي او د هغوی خیال ساتي، د هغوی خدمت کوي. او بل چې یو ماشوم تعلیم یافته وي او دې سره هغه د دین علم هم هغه سره، نو دا څومره خوند کوي، څومره مزه کوي. ملګرو انشاءالله په دې چینل کې به تاسو ته مزید اصلاحي او اسلامي ویډیوګانې ملاویږي. د داسې قسمه ویډیوګانو لپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ، انشاءالله چې تاسو ته به ډېره فایده حاصله شي.